بهرحال موږ ته دا خبره هم شوې ده چې بهایي پیسې زموږ نه پولیسو اخیستې دي. دغه شان خبره راته کړې ده چې زموږ نه پولیسو پیسې هم ډېرې ولګي او زموږ غریبي دي موږ ته خدای هلاک وي، زموږ سره نورې پیسې نشته، تاسو زموږ نه هسې لږې شان پیسې ولې موږ هسې معاف کوئ. زه نور رازق د سفنا مارکیټ صدر د خپل طرفه د میډیا په مخ کې لږې ګیلې شکوې زموږ جمع شوي دي. دا کومه د دې د وجې نه چې موږ ډېر زیات خفه شوي یو او موږ ډېر زیات تنګ شوي یو. زموږ په دې مارکیټ کې داسې ناروا غلاګانې شروع شوي چې د هغې د مخنیوي دپاره زموږ سره هیڅ نه و. نو بهرحال موږ چې خپل کمپلکس سیسټم برابر کړو او زموږ سره کیمرې وې، په هغې کې زموږ سره ریکارډینګ راغی او هغه مطلب دی د زموږ په ریکارډینګ راویستې. د هغې تعاون سره موږ مطلب دی چې د غلو په نشاندهي چې وشوه او موږ غله ونیوه او هغه بالکل په ثبوتونو ونیوه شوه چې په هغې بالکل ویډیو راغستې، د هغې پراپر ثبوت دی سره د ګاډي ونیوه شوه. د هغې ګاډي چې دی نو هغه بیا چوکۍ ته لاړو او په هغې کې ولاړو، د غلو سره غل ونیوی شو. چې کله غل ونیوی شو نو غل لاړو په جیل ته او هغه چې جیل ته لاړو نو د هغه چې په څه طریقه ضمانت شو د دې اوس موږ ته پته نشي چې په څه طریقه ضمانت شو. لږه ریکوري ته شاید چې شوي هم ده. بیا چې دی نو موږ زور ولګوو چې بای غل څنګه په ضمانت ځي. نو د هغې نه پس هغه راغلی دی، هغه ګاډی هم په سوپردارۍ باندې ایستی دی. نو دا ګاډی په سوپردارۍ تللی دی، زموږ خو دغې ته سترګې وي چې بای د دې د وجې نه به زموږ دا ګاډی ولاړ دی، زموږ دا پیسې راوځي، موږ د غلو له زور ورکوو. نو د قانون اوس ماته پته نشي چې په څه طریقه هغوی ایستی دی، خو ایستی شوی دی، خو ناجایز او ناروا ده. موږ ته خو دغه ښکاري، اخوا قانون دی پته نه لګي چې هغو په څه طریقه پرېښودی. بیا موږ زور ولګوو چې په دې کې زنانوي غلاګانې هغه زنانو کړي دي. نو زنانو چې کله موږ مطلب دا دی هغه زنانه ونیوی شوې، موږ پسې زور ولګوو، هغو ځله بي بي اې کړه، موږ ونه کینسل کړو، جیل ته لاړې. نو چې هغو کله جیل ته لاړې نو هغه بیا عدالت بیا په ضمانت پرېښودی. په ضمانت پرېښودی شوې. په دې ضمانت کې چې دی نو شاید چې د دې بازار د دې چکدرې د دې علاقې کسان یا څوک پکې چې هغه له منډې ترلې کړي دي، ضمانت یې وله کړی دی. نو د هغو نه زموږ ګیلې هم دي او زموږ د دې علاقې د خلکو نه هم ګیلې دي چې دغه شان کارونه کېږي. نو څه به کېږي چې د دې علاقې د پېښور نه غله راځي، د پېښور نه غله راځي، دلته غلاګانې کېږي او په هغې پسې موږ زور لګولی دی. موږ دونه کوشش کړی دی په دې علاقه کې داسې خلک دی چې په ضمانت کې ورسره منډې ترړې کړي دي، ضمانتونه یې وله کړي دي. اوس د هغو ضمانتونه وشوه، اوس زموږ دومره په ښکاره ثبوتونه غلا نیولي دي. د دې نه مخکې به موږ څه کوو، اوس د دې نه پس به موږ د غلاګانې څنګه راوباسو. زموږ سره داسې ثبوتونه دي چې هغه ټوس څنګه ثبوت پکار وي هغه زموږ سره دی او غله بیا هم شته نشته دی، تلي په ضمانت تللی دي. د دې نه اخوا موږ څه کوو، دا مارکیټ به ورته پرېږدو، دا دوکانونه ورته پرېږدو، که نه دا غله به موږ د دې نه پس راخېږي. کوم غله چې موږ نیولي دي نو د دې غلو لکه چې بالکل زموږ سره کوم پراپر ثبوتونه دي نو 14 लाख روپۍ یو وي او 19.5 लाख روپۍ بل وي چې لکه دا په دې غلو پسې اف آی آر کې او په دغه کې درج شو په تاړه چې دا دیو کړی دي. نور چې دا کم دي لګي ډېر غلاوي او چا په دې صدقه نه کوو، نو هغې نه علاوه دغه حساب دی چې لکه دغه غلاګانې دیو کړي دي. دا غله چې کله مونږ ونیوه د دیو خلک راله زموږ سره 2-3 پارې کېناسته، تاسو مونږ ته خپل نقصان ووایو چې مونږ تاسو له پیسې درکړو او زموږ سره روغه وکړئ. مونږ ورسره سپراسیز وکړه، مونږ ورته خپلې پیسې ووې. اخوا هغو که تاڼې ته تلي، بل ته تلي، بل ته تلي، فتح نه چې چېرته تلي دي، خو زمونږ هغه پیسو ته هغو په څه وخت کې جوړ شوي هم دي څه نه څه، بیا د هغې نه واپس شوي دي او هغو مطلب دا دی چې هر څه شوي دي. خو بهرحال مونږ ته دا خبره هم شوې ده چې بهایي پیسې زموږ نه پولیسو اخیستې دي. دغه شان خبره راته کړې ده چې زموږ نه پولیسو پیسې هم ډېرې ولګي او زموږ غریبي دي موږ ته خدای هلاک وي، زموږ سره نورې پیسې نشته، تاسو زموږ نه هسې لږې شان پیسې ولې موږ هسې معاف کوئ. نو په دې خو کار نه کېږي. بهرحال داسې دا نه یم چې خامخا زما د مخې ته دا چا اخیستې دي، خو هغو د خولې ما ته دا وینا ده چې زموږ نه پیسې اخیستې شوي دي. زما سره 4-5 کسانو د هغو د مخې ما ته دې کسانو وویل چې او زموږ نه پولیسو پیسې اخیستې دي. په دومره سختو سختو کې مونږ نیولي د سره د ثبوتونو هغه هم بیا ازادېږي. نو د دې نه اخوا خو به زه څه ووایم چې بیا به څه کوو. نو اوس مونږ تعاون غواړو د دې علاقې د مشرانو نه، د انتظامیې نه، د دې خلکو نه چې زموږ سره مرسته وکړي چې اخر مونږ د دې مسلې حل راوباسي چې مونږ به څه کوو. زموږ مارکیټ والا زموږ دکانداران خو خفه دي چې که نور څه نه کېږي نو مونږ به یو ورځ لکه احتجاج وکړو. مونږ به د خپل وس مطابق یا روډ ته وځو یا به احتجاج کوو یا به هر څه کوو چې کوو به نو اوس هر څه چې کېږي او رامخې ته کېږي کوو به، خو لکه دا ظلم دی، دا زیاتی دی. نو د دې دپاره خو څه طریقه کار پکار دی د علاقې مشرانو له دلته کې د ناستې دپاره چې د دې خبرو باندې سوچ وکړی شي او د دې خبرو مخنیوی وشي، که نه د اغله به سبا راخېږي او په موږ باندې به د بره راخېږي.